أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء او کلا چې تاسو طلاق ورکئ ښځو ته فبلغن اجلهن پس ورسیږي هغې ورځ د عدت ته فلا تعضلهن نه مه منع کوئ هغوی لره ان ینکحن ازواجهن چې نکاح وکړي د خاوندانو خپلو سره اذا تراضوا کله چې دوی رضا یا خوشحالی بینهم خپل مابین کې بالمعروف په ښې طریقې سره ذلک یوعظ به دا حکم واز او نصیحت در کېدی شي تاسو ته په دې سره من کان منکم هغه چاته چې وي ستاسو نه یؤمن بالله چې ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ په ورځ د قیامت باندې ذلکم ازکی لکم دا کار بچ کوونکی دی تاسو لره یا زیاتوونکی دی تاسو لره ستاسو عزت لره ذلکم ازکی لکم دا کار زیاتوونکی دی ستاسو عزت لره یا بچ ساتي تاسو د بدینا ذلکم ازکی لکم دا کار بچ کوونکی دی تاسو لره د بدنامینا واطهر خفا کوونکی دی والله یعلم الله پوهیږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ والله یعلم الله پوهیږي د خلقو په زړونو باندې وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ والوالدات یرضعن اولادهن او میندې به پی او تی ورکوي خپلو بچو ته حولین کاملین 2 کاله پوره لمن اراد ان یتم الرضاعه هغه چا دپاره چې غواړي چې پوره کړي موده د پی او د تی ورکولو وعلى المولود له رزقهن او په پلار د بچی باندې داغه دپاره رزقهن واجب ده روزی داغه یا واجب ده خوراک داغه یا وعلى المولود له او په هغه سړي چې الله ورته بچی ورکړی دی نو د هغې دپاره رزقهن لازم ده واجب ده خوراک د هغې و کسوتهن جامې د هغې زنانو بالمعروف په ښایسته طریقې سره یا بالمعروف د عرف مطابق لا تکلف نفس تکلیف په نشي ورکېدی هیڅ نفس ته الا وسعها مگر په قدر د وس د هغې الا وسعها مگر په اندازه د هغې په اندازه د وس د هغې د طاقت د هغې لا تضار والدة بولدها ضرر دې نه ورکوي مور په سبب د بچي د هغې سره یا لا تضار والدة بولدها ضرر به نشي ورکېدی مور ته په سبب د بچي د هغې سره ولا مولود له بولده او نه پلار په سبب د بچي سره وعلى الوارث مثل ذلك او لازم دی په دغه بچي چې وارث دی مثل ذلك په شان د دغې خرچې یا وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې لازم دی په مثل د دې کارو فإن ارادا فصالا عن تراض منهما که چېرې اراده لري دوی د پی نه
پرې کول یا بندول د پي یا جدا کول د پي عن ترادین پر زامنتیا په خوشحالۍ سره منهما د دې دواړو طرف نه د ښځې او د خاوند د خوا نه وتشاورن او په مشورې سره فلا جناح علیهما نو نشته دی ګناه په دې ښځه او خاوند باندې وان اردتم کو اراده کوئ تاسو ان تسترضعوا اولادکم چې د پی ورکولو لپاره رضاعي مور ونیسي یا ان تسترضعوا اولادکم چې د پیو دپاره دایي مور ونیسي اولادکم د خپلو بچو د خپلو اولاد لپاره فلا جناح علیکم نشته دی ګناه په تاسو باندې اذا سلمتم ان تسترضعوا اولادکم چې د تی ورکولو لپاره یا د پی ورکولو لپاره رضاعي مور ونیسي اولادکم د پاره د خپلو اولادونو ستاسو فلا جناح علیکم نشته دی ګناه په تاسو باندې اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کله چې پوره ورکئ تاسو هغه چې مقرر کړي تاسو بالمعروف د عرف مطابق اذا سلمتم کله چې ورکئ تاسو هغه مال چې د هغې ورکول مقرر کړي وي تاسو بالمعروف د عرف مطابق یا ور وسپارئ تاسو هغه ته هغه مال واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله په هغې کارونو باندې چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی والذین کسان یتوفون منکم چې هغوی ته مرګی راشي ستاسو نه یا یتوفون مړه کړی شي هغوی منکم ستاسو نه ویذرون او پرېږدي ازواجن بیبیانې یتربصن بانفسهن انتظار دې کوي په خپلو ځانونو باندې یتربصن بانفسهن دوی به انتظار کوي دا بیبیانې به انتظار کوي په خپلو ځانونو باندې 4 اشهر و 10 څلور میاشتې او 10 شپې فاذا بلغن اجلهن کله چې ورسیږي دوی نیټې د عدت خپل ته فلا جناح علیکم نشته دی ګناه په تاسو باندې فیما فعلنا په هغه کار چې کوي دوی فی انفسهن په باره د خپلو ځانونو کې فیما فعلنا هغه څه چې کوي دا ښځې فی انفسهن په خپلو ځانونو باندې بالمعروف په نیکه طریقه والله بما تعملون خبیر او الله ستاسې په عملونو باندې خبردار ذات دی ولا جناح علیکم هیڅ ګناه نشته په تاسو باندې فیما عرضتم به په هغې الفاظو استعمالولو باندې عرضتم به چې اشارې کوئ تاسو په هغې سره من خطبت النساء د غوښتنې د ښځو نه یا د کوژدن کول یا د غوښتنې یعنی د نکاح د ښځو نه او اکننتم فی انفسکم یا یې پټ ساتئ تاسو په زړونو خپلو کې علم الله پوهه دی الله انکم ستذکرونهن چې یقینا تاسو به یادوئ دوی لره ولکن لا تواعدوهن لیکن وعدې او ژمنه د نکاح مه کوئ دوی سره سرا په پټه سره الا ان تقولوا قولا معروفا مگر کو وی تاسو وینا د شرع مطابق چې هغه تعریض دی ولا تعظموا عقدة النکاح او مه پخوئ مه کلکوئ غوټه د نکاح حتی یبلغ الکتاب اجله تر دې چې ورسیږي عدت فرض شوې اخري نیټې ته یا عدت مقرر شوې اخري نیټې ته واعلموا پوهه شئ ان الله یقینا الله یعلمو پوهه دی ما فی انفسکم په هغه څه چې ستاسو زړونو کې دي فاحذروه نو یېره کوئ د الله نه فاحذروه ویریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ ان الله غفور رحیم
یقینا الله بخونکی او صبرناک ذات دی غفور عفو کوونکی دی بخونکی دی حلیم او صبرناک ذات دی حلیم لا جناح علیکم نشته دی ګناه په تاسو باندې ان طلقتم النساء کو طلاق ورکئ تاسو ښځو ته ما لم تمسوهن تر څو پورې چې تاسو نیستئ یو ځای شوي د هغوی سره یا نه یې مسه کړې تاسو هغوی لره او تفرضوا لهن فریضه یا نوی مقرر کړي تاسو هغې دپاره فریضة مهر مقرر ومتعوهن او فایده ورکوئ هغوی ته او څه سامان د فایدې ورکوئ هغوی ته علی الموسع قدره نو په مالدار باندې قدره په اندازه د مالدارۍ د هغې دی وعلى المقتر او په تنګ دس باندې په غریب او مسکین باندې قدره په اندازه د تنګسۍ د هغې دی متاعا بالمعروف دا پیدا ورکول دي په ښې طریقې سره حقا علی المحسنین دا حق لازم دی په احسان کوونکو باندې یا حقا علی المحسنین لازمه ده په نیکي کوونکو باندې علی المحسنین په احسان کوونکو باندې ښېګڼه کوونکو باندې وان طلقتموهن که چیرې تاسو طلاق کوئ دغې زنانو لره من قبل ان تمسوهن مخکې د دې نه چې تاسو یو ځای شوي سئ د هغوی سره وقد فرضتم لهن فریضه او حال دا چې تاسو مقرر کړئ هغوی دپاره فریضة مهر مقرر فنصف ما فرضتم نو نیم د هغې مهر نه چې تاسو مقرر کړی دی لازم به نیم هغه مهر چې تاسو مقرر کړی دی الا ان یعفونا مگر کو معافي وکړي هغه ښځې د خپل حق نه او یعفو الذي یا معافي وکړي هغه کس چې په لاس بیده په لاس د هغې کې عقدة النکاح غوټه د نکاح ده چې هغه خاوند دی او یعفو الذي یا عفو وکړي معافي وکړي هغه کس بیده چې په لاس د هغې کې عقدة النکاح غوټه د نکاح ده چې خاوند دی وان تعفو او عفو کول ستاسو معافي کول ستاسو چې تاسو معافي وکړئ اقرب للتقوی نږدې د تقوا ته ولا تنسوا الفضل بینکم مه هېروئ مهرباني کول په خپل منځ کې ان الله یقینا الله بما تعملون بصیر ستاسې په عملونو باندې لیدونکی دی حافظوا علی الصلوات حفاظت کوئ په منځونو باندې همیشګري کوئ په منځونو باندې همیشه خپل وخت کې منځونه کوئ والصلاة الوسطی او خاص په مازدیګر مونځ باندې والصلاة الوسطی او په مونځ منځني باندې چې مازدیګر دی وقوموا لله قانتین ودرېږئ الله ته تابعداري کوونکي فإن خفتم فرجالا نو که یېرېږئ تاسو د دشمن نه فرجالا مونځ کوئ پیاده او رکبانا مونځ کوئ په سورلۍ باندې په هر حالت کې مونځ کوئ خو مونځ مه پرېږدئ فاذا آمنتم فاذكروا الله نو کله چې په امن شئ تاسو یادوئ الله لره کما علمکم څرنګې چې ښودلي دي تاسو ته ښودنې کړې د تاسو ته ما لم تکونو تعلمون د هغې طریقې چې تاسو په هغې باندې نه پوهېدلی والذین یتوفون منکم هغه کسان چې مړ کړی شي منکم ستاسو نه ویذرون ازواجا او پرېږدي بیبیانې یا پاتې شي د هغوی نه بیبیانې وصیتا لازواجهم وصیت دې وکړي د خپلو بیبیانو په باره کې متاعا الی الحول د پیدې ورکولو الی الحول تر کاله پورې چې څه سامان د ګټې به ورکړی شي هغوی ته الی الحول تر کال پورې غیر اخراج نه به یې ویستل د هغوی فإن خرجنا که چیرې په خپل طبیعت وتلې دغه زنانه فلا جناح علیکم نو نشته دی ګناه په تاسو باندې فإن خرجنا که چیرته دی ووتلې وروسته د واجب عدت نه فلا جناح علیکم نشته دی ګناه په تاسو باندې فیما فعلن فی انفسهن په
په هغه کارونو کې چې کوي دوی خپلو ځانونو باندې یا د خپلو ځانونو په باره کې من معروف څه د نیک کار نه یا څه د نیکۍ کار نه والله عزیز الله زورور ذات دی حکیم حکمتون والا ذات دی وللمطلقات او د پاره د طلاق کړی شوو ښځو متاع بالمعروف سامان د ګټې ورکول دی بالمعروف د عرف مطابق حقا علی المتقین دا لازم ده په تقوادارو باندې کذلک دغه شان یبین الله بیانوي الله پاک لکم تاسو ته آیاته خپل آیاتونه احکام لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ الم تر آیت نو ګورې الی الذین هغې کسانو ته خرجو چې هغې وتلي وو ویستلی شوي وو خرجو چې وتلي وو هغې ایا نه ګورې ته هغې کسانو ته چې هغې وتلي وو من دیارهم د خپلو کورونو نه وهم الوف حال دا چې دوی په زرګونو باندې دوی په زرهاو حذر الموت د وجې د بچ کېدو د مرګ نه یا حذر الموت د وجې د یرې د مرګ نه فقال لهم الله موتو نو وویلې دوی ته الله موتو چې مړه شئ ثم احیاهم بیا یې ژوندي کړو هغوی لره ان الله یقینا الله لذو فضل خاوند د مهربانۍ او د فضل دی علی الناس په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن ډېر د خلکو نه شکر نه ادا کوي وقاتلوا فی سبیل الله جنګ کوئ په لار د الله کې واعلموا پوه شئ ان الله سمیع علیم چې یقینا الله هر څه اوري علیم او په هر څه باندې عالم او پوه دی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک دی هغه کس چې قرض ورکړي الله ته قرض ښایسته په اخلاص سره فیضاعفه له اضعافا کثیره نو دوچند به کړي د هغه دپاره په دوچند کولو ډېرو سره والله یقبض الله تنګی روزی لره یا کمی روزی لره ویبسط و پراخی روزی ویلیه ترجعون خاص هغه طرف ته به وګرځولی شئ تاسو الم تر آیت نګورې الی الملأ من بني اسرائیل هغې یوې ډلې د بني اسرائیلو نه آیت نګورې یوې ډلې ته د بني اسرائیلو نه الم تر آیت نګورې الی الملأ یوې ډلې ته من بني اسرائیل چې د بني اسرائیلو څخه وه من بعد موسی د موسی علیه السلام نه وروسته وه اذ قالوا لنبي لهم کم وخت کې چې دوی ویلې خپل پیغمبر ته ابعث لنا ملکا مقرر کا معین کا زمونږ دپاره یو ملکا بادشاه نقاتل فی سبیل الله چې جنګ وکړو موږ په لار د الله کې قال وویلې هغه هل عصیتم یقینا نږدې تاسو نږدې یا هل عصیتم نږدې د ستاسو د حال نه ان کتب علیکم القتالو که چیرې فرض کړی شي په تاسو باندې جنګ الله تقاتلو چې بیا به جنګ ونه کوي قالو دوی ویلې وما لنا څه عذر دی زموږ دپاره څه وجه ده زموږ دپاره الله نقاتل فی سبیل الله چې جنګ نه کوو په لار د الله کې وقد اخرجنا من دیارنا او حال دا دی چې ایستلی شوي موږ د خپلو کورونو نه و ابنائنا او جدا شوي موږ د خپلو بچو نه فلما کتب علیهم القتال هر کله چې فرض کړی شو په دوی باندې جنګ تولوا دوی مخ وګرځو الا قلیلا منهم مگر لږ کسانو د دوی نه چې هغوی مخ ونه ګرځو والله علیم بالظالمین الله ښه پوهه دی په ظالمانو باندې وقال لهم ویلې هغوی ته نبیهم پیغمبر د هغوی ان الله یقینا الله قد بعث لکم طالوت ملکا مقرر کړی دی ستاسو دپاره طالوت باچا قالو دوی ویلې انا یکون له الملک څرنګ به کیدی شي د ده دپاره باچایي علینا په موږ باندې یا دا به څنګه باچا جوړ شي په موږ باندې ونحن احق بالملک منه
او موږ ډېر حقدار یو په باچا سره منهو د دنا ولم یوتا ساعتا نه دی ورکړی شوی د تا ساعتا پراخوالی من المال د مالنا قال وی فرمایل قال ان الله وویل هغه قال هغه وویل ان الله اصطفاه یقینا الله غوره کړی دی د لره غورهوالی ورکړی دی د لره علیکم په تاسو باندې یقینا الله دی په تاسو غوره کړی دی وزاده بسطة فی العلم والجسم او زیاتی کړی دی د دپاره پراخوالی په علم او په جسم کې والله یؤتی ملکه الله ورکوي باچایي ملکه باچایي خپله من یشاء چا لره چې وغواړي والله واسع علیم الله فراح فضل او عالم ذات دی وقال لهم ویلی دوی ته نبیهم پیغمبر دوی ان آیت ملکه یقینا نښه د باچاهي د دی ان یاتیکم التابوت چې رابشي تاسو ته تابوت فیه سکینة په هغې کې به آرام د زړونی من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه وبقیة مما ترک آل موسی او باقی به د هغه څه نه چې پرېښودلی دی آل د موسی علیه السلام یا باقی مانده شیان به د هغه څه نه چې پرېښودلی دی آل د موسی علیه السلام و آل حارون او آل حارون علیه السلام تحمله الملائکة راوچت کلی به د لره ملائک راپورته کلی به بار کلی به د لره ملائکو ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیاتا ضرور نښه ده لکم ستاسو لپاره ان کنتم مؤمنین که چیرې تاسو مؤمنان یې فلما فصل طالوت بالجنود هر کله چې ووته طالوت د ښار نه بالجنود سره د لښکر یا فلما فصل هر کله چې جدا شو طالوت بالجنود د لښکر سره قال وی ویل ان الله مبتلیکم الله ازمیخ کوي په تاسو باندې امتحان کوي په تاسو باندې بنهرین په نهر په سیند باندې فمن شرب منه نو چا چې څکل وکړل د دغې نهر نه فلیس مني نو نه به زما د تابعدارو نه ومن لم یطعمه او چا چې څکل ونه کړه دغې نهر نه فانه مني یقینا دی به زما د تابعدارو نه به الا من اخترف غرفة بیده مگر هغه څوک چې ډک کي یو چونګ په لاس خپل سره فشربو دی وڅکلې منه د هغې نه الا قلیلا مگر لږ کسانو منهم د دوی نه هغه اوبه یې ونڅکلې فلما جاوزه هر کله چې پورې وتل دوی د نهر نه هو هغه والذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی معه د هغه سره فلما جاوزه هو هر کله چې پورې وته دی د دغې نهر نه والذین او هغه کسان چې ایمان یې راوړی معه د هغه سره قالو دوی ویلې لا طاقت لنا اليوم وس نشته زموږ دپاره نن ورځو قالو ویلې دغه پاتې شو خلکو ته لا طاقت لنا اليوم وس او طاقت نشته دی نن زموږ دپاره بجالوت په مقابله د جالوت و جنوده او د لښکر د هغه سره قال الذين اویل کسان یظنون چې ګمان کو انهم ملاقو الله یقینا دوی مخامخ کېدونکي دي د الله سره کم من فیة قلیلة ډېر کرتې ډله لږه وړه غلبه زوروره شوې ده فیة کثیرة په لوی او په غټه ډله باندې باذن الله په مدد د الله سره په حکم د الله سره په مرسته کومک د الله سره والله مع الصابرین الله خاص ملګری د صبرناکو دی د صبر کوونکو دی ولما بردو یا مدد د الله د صبرناکو سره دی ولما بردو هر کله چې دوی ښکاره شول لجالوت مقابلې د جالوت ته و جنوده او د لښکر د هغه ته قالو دوی ویلې ربنا ای زمونږ ربه افرغ علینا راتوی که راواړوه علینا په مونږ باندې صبرا صبر وثبت اقدامنا مضبوط که او کلک که زمونږ قدمونه وانصرنا غلبه راکې مونږ ته
على القوم الكافرين فقوم كافران باندې فحضموهم بإذن الله نشکاس ورکدوی اغوی لرا بإذن الله په مدد د الله سره وقتل داود جالوتا او قتل ک داود علیہ السلام جالوت لرا وأعطاه الله الملك ورکړه الله پاک هغه ته بادشاهي والحکمت او نبوت وعلمه خودنه وکړه هغه ته مما یشاء د هغه څه نه چې الله غوښتو ولولا دفع الله الناس کچری نوې دفع کول د الله خلکو لرا بعضهم ببعض بعضو لرا چې کافران دي ببعض په بعضو باندې چې هغه مؤمنان دي لفسدت الارض ضرور به ورانه شوې وه ځمکه فساد به راغلی و په ځمکه کې ورانۍ به راغلی و په ځمکه کې نظام د ځمکې به خراب شوی و ولكن الله لیکن الله ذو فضل خاوند د فضل دی علی العالمین په ټولو خلکو باندې تلک آیات الله دا آیاتونه د الله دی نتلوها للمونږ دی لره علیک په تا باندې بالحق په حق سره وانک یقینا ته لمن المرسلین خامخا د پیغمبرانو نه دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ